بسم الله الرحمن الرحیم. باب الرجعات. حجدا دے بیان باب دے په بیان د رجعات کې مخکې بیان د طلاق او رجعت چې دا تبعا د طلاق نرسي اول طلاق وی هغه نه پس به رجعت کوي، خلک رجوع کوي. نو وزعنهم یعنی لیکلو کې هم طلاق نه پس رجعت ذکر کړلو. رجعت خپل معنا د رجوع کول او زمنګ د حنابو په نسبانه رجعت ویل کېږي عبارت عن استدامه ملک النکاح. لګ برو ګورئ ملک نکاح کې ملک نکاح له دوام ورکول ته ویل کېږي. طلاق یو ورکړی رجعي دوه ورکړي دي بس رجوع ورته وکي. مطلب دا د کم مخ کې نکاح چې واغې له دوام ورکي ختمینا دې څه ویل کېږي رجعت. پوه شولې مسله باندې به دې لپاره خپل څه شرایط فقهاو ذکر کړی دي. یو دا چې طلاق با صریح لفظ سره یا باغی کې نه الفاظ سره کوم باندې طلاق رجعي واقع کیږي. لنډه دا چې طلاق رجعي په کوم طلاق واقع کیږي هغه کې رجوع کولې شر یو کې نه. او دویم که صریح الفاظ باندې طلاق ورکړي نه چې پیسې پکې نه طلاق بالمال نه دا ورال راشي ان شاء الله. طلاق بالمال شي کنه دم طلاق بایینی هم دغه شان دا عدت لانی تیر دریم شرط کې عدت تیر شوی به رجوع نشي کولای. او دغه شان دا خزه غیر مدخول بها وی ځکه که غیر مدخول بها او په یو طلاق باندې بینه کیږي. او دغه شان دا طلاقونه سری چی دا دریو ته نه رسیدلی ځکه که دریو ته ورسی به رجوع به کې کار نه ورکې. دغه څو پنځه شرایط فقهاو ذکر کړي ګورئ وتا. اوله مسله کوي وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فلو أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك ولم ترضى. مريس يبي سريح خزلا يو طلاق وركو صريح رجعي يعني دوالو صورتونه کې کدا سړی رجوع کول غواړي کولای شي او به دانه د ضروري چې خزه دی راضي رجوع کې خزه راضي وي او کني کولای شي. وإذا طلق الرجل كل طلاق ورك سره خپل خزه دا تطليقه رجعيه او تطليقتين يد وطلاق ورکی فله دي خون له جائز ان يراجعها چې رجوع ورته وکي فعدت یا دغه پیدت کې رضيت بذلك ولم ترضى. دا خزه راضي بدی باندې کنه وی راضي دلیل څه لقوله تعالی فامسكوهن بمعروف. تاسو دا خزیزان سره وساتئ په صحیح طریقې دی په کې ویلي چې خزه راضي یعنی من غیر فصل بیان نه ده کړي د دې خبرې چې هغه راضي الا کني به نه نه مطلقاً ویلي. او قاعده خو یاد ده کله المطلق يجري على اطلاقه 63 نمبر ماده ولا بد من قيام العده. البته دومره دا شرط په وخت ویلې او چې عدت بلا قائم وي کې عدت تیر شوی او به ترجو کې به نشي کولای ځکه عدت تیرېدل سره طلاق رجینم څه جوړیږي باین به تجدید نکاح کې یو طلاق یا دو. ولا بد من قيام العده او ضروري دي قيام د عدت. ولي سمنګ د رجعت تعریف وکړلو ملک نکاح له دوام ورکول او دا کله ورکول کیږي چې عدت خلای ملک نکاح وي چې عدت تیر چې خو به ملک نکاح ختم شول به ولا څه دوام ورکي پوه نه شولې به. ولا بد من قيام العده ولي لان الرجعت رجعت ولا ټیک دي استدامه الملك رجعت ویل کیږي اغا ملک کی دوام طلب کول یعنی دوام ورکول. الله ترى تنګوري الله تڅنو ملي انه سمي امساک په امساک مسمى شوه امساک ساتل ته وي ساتل کله کی چی خود سره کان ځان سره کله ساتي چې تاسو وي او ابقاء ته وي. وانما يتحقق الاستدامه دا هميشي دا اله متحقق کیږي چې عدت وي باقی به پری دي لانه لا ملک بعد انقضائها. ذکر انقضاء عدت نه پس به ملک نه نو باقی به څه وساتي به دا رجعت برګوريږي. دلته مسله دا سره وکړه چې سړی خزل یو یا دو طلاق ورکړي نو بس رجوع کولای شي هغه راضي کني. او سوال دا دی طریقه د رجوع راته وخایا په کومه طریقه به رجوع کوي. وي دوه طریقې دي. یو دا چې په خله باندې وي الکه ما ته رجوع وکړل بس هم مشوره هغه ته کوي او قبل چاته وي بلکې څوک نو تا ویل رجوع مې وکړل لکه نه مشوره او دیم فعل معنی کیږي ورشي بس پرتګال خو لخته کی
او چا خبرېږي چې بس نیم نه پوره دي کار کړی پدیم کیږي بلکې لاس شهوت سره ولګو پدیم رجوع کیږي ګوره یو دا ورجعت وان یقول سلی وی راجعتو کی خزی تر مخامخ چې خزی رجوع می در توکل غوره خزرا خزی بنورنا او یا غنین وی او راجعت امراتی وهذا صریح فی الرجع دا الفاظ صریح دی برجعت کی نیت تم بکی ضرورت نش صریح حکم سره صریح لفظ شغد عظیمت نه مستغنی د نیت نه ولا خلاف بین الائمه وکي اختلاف هم بده کې نشتا قال القدري ملا واستدم قسم بیانیکا اغا رجوع بالفعل او يطأها یا ورسره د بل ما ملوي کی داړه یخ کی ځان لا او يقبلها یا يخل را خل کی یو زبل زی ولا چپ را چپ کی او يلمسها او یا ولا بلاسو وی دا ولا پکې ځان نه دا ترجمه کې نشته لري دا په بریکټ کې ولګوي یا لاسوي یا ور لپلاسوي شي نه دیونی سراونی سیغي کې دغه سره دوه شي نه دي خزه سره برې دا تاسو نه دي لیدلې دا چې راځوړن وانت کې شي نه دي الله پاک پیدا کړی دي او ينظر الى فرجها بشهوه ایا ولدي شي ته وګوري په شهوت سره نظرم فعل لیکنا وهذا عندنا مرسب دا رجوع بالفعل لازم د حناف بنز د امام شافعي رحم الله وی څوک چې په دغه قادر ای کنه په قول فعل کار نه ورکی قول وکي وقال امام شافعي رحم الله فرمایي لا تصح الرجعه الا بالقول رجعت نکیږي مگر په قول سره مال قدرت علیه او دا چې قدرت هم دی ها که قدرت په قول نه سړی ګونګا مونګا دغه ته ته ګوت ورکه بس به تاسو پیږي کنه به پلاس وی لأن الرجعه بمن امام شافعي رحم الله وی دا رجعت د په منزله د ابتدایي نکاح دا او ابتدایي نکاح په فعل کیږي که په قول کیږي جواب او قبول کیږي نو دا غشان بچم کو اصل کې مسله د دې ځنه اختلافي شوی دا چې موږ ورته ابتدایي نکاح نه وایو موږ ورته بقایي نکاح وایو نکاح بقایي نکاح له دوام ورکول باقی ساتل او غور د څه وی ابتدا نو بقا کی چونکی قول نه ضروری دسه دا کنه نو رجعت کوم نه ضروری هغه وینه چې دا خو ابتدایي نکاح دا ابتدایي نکاح کې قول ضروری فعل معنی کار نه کیږي چې دا چا وسوي په قول نو قول وکړي کنه نه پیږي لأن الرجعه چې د بمنزله ابتدایي نکاح حتى يحرم وتیو تر دې چې حرام ده وتی دي امام شافعي رحم الله وی رجوع نه کړي کنه فعل کول وتی کول حرام وي وعندنا زمن بنظمانی و استدامت النکاح زمن کم دارای دا چې رجوع نه کوي چې وسوتی کوي ټیک نه ده رجوع بنید بوتی کوي او هو استدامت درس راځي دا مسله مونږ بنظم باندې دا هغه ابتدایي نکاح نه ده بلکې دا دوام ورکول دي نکاح لره علامه بیان او دا مخکې بیان کړل او د خیر او سنقرره به بیانو ان شاء الله تعالی د خیر سره پاتې شول دا مسله چې فعل سره رجوع کیږي دا زمونږ د حناف مسله ده ورګوري خو فعل نه باغ فعل مراد وي کم شکل چې ته دوام ورکې چې هغه شي سره خاص وي خدای قاعده ځان سره وساتي کا یاد یې کوي فعل سره کار کیږي فعل سره خو کم شیله چې ته دوام ورکې چې دا فعل هغه شي سره څه وي خاص وي لکه موږ څه ویل وتی کی وتی د نکاح سره خاص ده نه دا وتی یو داسې فعل چې نکاح برقرار ساتي ځکه نکاح سره خاص ده دغه شان شهوت سره مسه کول دغه شان فرض ته قتل پیږي کنه وته وګورئ فرق پیژنې کنه لکه کني پیژنې والفعل قد يقع دلاله او فعل کله کله واقع کیږي دلیل على الاستدامت په دوام د شی باندې لکه کما فی اسقاط الخيار لکه وسلی لدی موټر سایکل ورکړې دي وین زیاده کې مړه خاصانه بشي خبره او درې ورځې هغه ځان ته خياري کېده چې ما ته درې ورځې خيار دي هغه په درې ورځو کې دا وین زوت کړه فعل وکړلو دا فعل دلیل دې چې به راځي دي وایي کنه دا شان نور بیعاتو کې چې کله مشتری په مبیع کې دا سی عمل وکي چې دلیل در راځي دا فعل دا بزید قول ودریږي چې بس ما خيار ختم کو او بیا می قبول کړه دا به بیو کې د خیر سره وایو ها وګوره والدلاله دلیل چې فعل
هغه فعل پکار دی خص بالنکاح چې نکاح پورې خاص ما تاسو تقاعده ویلا کله چې فعل دلیل د استدامت جوړیږي دی او شي نو هغه شی پورې به خاص فعل وي وهذه الافاعيل چې موږ درته کم یاد کړل دا هم خاص دي نکاح پورې خصوصا په حق الحره کې خاص تور بخلاف المس والنظر اوس راشه چې مسوي او نظر وي موږ ورسره قید لګول او بشهوتن کنه چې مسوي او نظر وي او بغیر شهوتین وي د نکاح پورې نه دي خاص نه دا به دلیل هم نه جوړیږي د رجوع د پاره لانه قد يحل بدون النکاح کله کله خدا دواړه نظر او مس هر یو بدی کې بغیر د نکاح نه حلاليږي کنه کما فی القابله لکه قابله چې دا ماشوم کېدو په وخت کې چې کوم زنانه ناسي هغه خود فرش ته ولګوري دغه شان طبيب ولا کله فرش ته ګوري وغيري ما دغه شان نور تاسو پیږئ کنه نو دغه شان غوا زینا په وخت کې ورته ګوري رب خیر راشي ان شاء الله سړی شه د خدي بشي کې ورکړې دي رسا ولا قضيه ته ګوري دی وخت د نظر جایز دی نو بشهوتین قدم ولا غولو چې هر نظر د رجوع جوړ نشي کني لانجه بره د جوړ شي خاون به پیسې نظر لګي التخذ عدتم د خاون په کور کې تیری نه بچي ته ګرځي را ګرځي لاس به وسله غولې یا به ولا چې د سنجا کوي د سبه ودرې کتلی لانجه به جوړ شي ته وېږي کنه دا اوس کله کله راځي وګوره کوم ځای كما في القابلة والطبيب وغيرهما والنظر الى غير الفرج غير فرج ته منګه فرج یاد کو دي ته نظر ځکه غیر فرج ته قد يقو بين المساكنين دا د مساکینین ترمنځ خپل منځ کې څه کوسيږي غانې بل ته نظر کینو فرج نه علاوه او زوج چې هم یو ساکنو حافل عدت کې ور سره وسیږي نو کچري موږ دا رجعت کو نو به تخاون نظر به لګیدلې به برجوي به طلاق ور کوي به د غریب عدت به د سره شروع کیږي وګد شدت نو عدت وګد والله تکلیف دی فلو کان رجعتن کچري دا نظر الى غیر الفرج دا رجعت شي لطلق به دوباره طلاق ور کوي نو فیتول العدت علیها عدت به وګد شي قال د قدرت دو مسلې شولې لکه تاسو وایي شولې کنه یو طلاق رجی کی سری طلاق کې به رجوع کولای شي خزر راضی کنه یو دویم دا رجوع بالقول کیږي بالفعل دوا دریم رجوع باندې گواهان قیمول مستحب دي ضروری نه دي موږ حنا په باندې زمانه امام مالک او د امام شافعي رحمهم الله یو رائے دا ده چې امام مالک رحم الله مذهب او د امام شافعي رحم الله یو رائے دا ده چې واجب د گواهان په رجوع قائمه امون وی واجب نه ده بلکې څه ده مستحب ده ګورئ او یستحب مستحب دا یو شهدا چې گواهان جوړ کې برجات باندې شاهدین دوا فیلم یو شهد کجوړې نه کلبه هم رجوع ټیک ده امام شافعي رحم الله فی احد قولای کې فرمایي لا يصح امام شافعي رحم الله سالک ازما ډیر قریبی نسبت ده هغه من تاسو نه پیږي کنه دا ما باندې اثرم کې تاسو اندازه نه لګي نه محتمم ثبت به کله وای ما سره کوم څه نسبت ده وقال امام شافعي رحم الله فرمایي فی احد قولین کې چلا يصح حسین ده هو قول مالک دا د امام مالک رحم الله رایم ده مذهب دې باقاعده لقوله تعالی دا غو دلیل او وی وشهدوا ذوی عدل منکم وشهدوا امر صيغه د امر د بار ده وجوب بھی کنه یار گواهان جوړ کړي دوا دلان پتا سکی ول امر للایجاب دا مسله وشو موږ د بار دلایل هغه مطلق نصوص راغلي دي یو کوم دانی دی راغلي چې گواهان دي ور سره وي ته وګوره ولنه موږ د بار اطلاق د نصوص مطلق راغلي دي الله پاک فرمایي فامسكوهن بمعروف داشتره چې دوا گواهان دي هم دا غشان الطلاق مرتان فامساكم بمعروف اشتور سره د گواهانو مسله او دا غشان وبولتهن احق بردهن اشتور سره نشتره او دویم ورپسې فلا جناح عليهم ان يتراجع او دا غشان نبی له سلام فرمایي حضرت عمر ته مر ابنك فليراجعها ټول کې سره د گواهانو مسله شته نشته نه پته ولګیدله چې گواهان پکې ضروری نه دي مطلق خو په خپل اطلاق جاری کیږي وخت ماده ویلا نو کومه اطلاق النصوص عن قيد الاشهاد ده قيد الاشهاد نصوص خالي دي ولانه بل وجدار زمون بنظماني دا رجعت چې دا خو نوی نکاح نه د چې گواهان پکې ضروري شي دا خو استدامت نکاح دا بقای نکاح دا خو بقای نکاح کې گواهان نه ضروري الکا تا نکاح وکړه گواهان دي دوه مقرر کړه به دغه دوه گواهان مړ شول نکاح دي ختمي کی
پته ولګېدله بقای نکاح کې گواهان ضروري نه دي. ولأنه استدامة للنکاح، دا هو استدامت د نکاح دی مخکې بیان وشو. او شهادت لیست شرطا فيه، دا په استدامت نکاح کې شرط نه دی، نکاح کې شرط نه دی. و شهادت چې لیست شرطا، دا شرط نه دی فيه په نکاح کې، فی حالت البقاء، په حالت بقا کې، او استدامت حالت بقا وي. لکه ما فی الفی فی الاله، اله په مسله کې دغه شان مسله ده. یو سړی ښځې ته قسم وخوري چې زه به تا ته نه نږدې کېږم، او به مولوي صاحب هغې کې انشاءالله ان قریب را روان دی، 4 میاشتې پورې ورنږدې نه شي، به طلاق باین واقع کېږي. او که 4 میاشتې کې دننه رجوع وکړي، بس بیا طلاق ختمېږي، قسم کفاره به لازمېږي. نو هلته هم رجوع په دوران کې رجوع کې ګواهان نه دي ضروري. البته الا انها تستحب، مستحب دي. ولی لزیادت الاحتیاط، خی احتیاط پکې دی، سباله به انکار ناراضي، خیلا یجری التناکر فيها، دې لپاره چې انکار مسله پر رجعت کې رانه شي. ښځه ونه وایي چې ما ته دروځو نه ده کړې، خاوند به ورته وایي کړې مې ده، دا مې ګواهان دي. امام شافعي صاحب چې کوم آیات ولوستلو وشهدوا ذوي عدل منکم، دې سره څه کې وایي محمول علیه، دا هم په استحباب حمل لیکنه. الله تعالی ته نه ګورې الکه دا د اشاعت خبره خو د فراق سره ده چې د ښځه تاسو پرېږدئ ګواهان قایم کوي، حالانکه تاسو هم باندې پرېښودلو وخت کې ګواهان ضروري نه دي، تاسو هم مستحب دي. الا ترى انه قرنها، الله په وسکړي دا شهادت بالمفارقه سره، وهو فيها، حالانکه شهادت په مفارقه کې مستحب دی ښا، وهو ضمیر ترجی کولای شي. او استحب تاسو پیږي کنه آیات کې دا شان ذکر دی څنګه دی آیات کوم دی؟ او فارق النبي ما وشدو دی، او فارقون نشاط وشدو راغلی مخکې کوم دی دور رسیدلو. البته مستحب دا چې ښځه خبره شي چې ما ته رجوع کړې ده، داسې نه چې هغه خبره نه غریب او د رجوع کړي هغه لاړې شي بل چا سره نکاح وکړي، اول خاوند به قلاري وتی کوي، دا به ته به وایي ما خو تا سره رجوع کړې وه، نو غریب په ګناه کې اخته کړله. کته سوال وکړي چې هلکه هغې ته خو علم نه و ګناه ولې ده، بدي ګناهګاره ده، تپوس به کړی وی که نه. وګورئ ويستحب مستحب دا د ایو علمها چې ښځې د علم ورکي چې مړی رجوع مې درته کړي، هلکه رجوع مې درته کړي، کای لا تقع فی المعصیه، دې لپاره چې معصیت کې واقع نشي. واذا انقضت العده فقال كنت راجعتها في العده فصدقته فهي رجعه. لکه وګورئ عدت تیر شو، خاوند ښځې ته ویل ما خو درته په عدت کې رجوع کړې ده، او ښځې تصدیق وکړو بس ټیک د رجوع ده. او که ښځې تکذیب وکړو چې دروغ وایي نه دي ده کړی، نو بیا که د خاوند سره ګواهانو خبخه، او که نو نو بیا به قول ده ښځې له اعتبار وي. نوره قصه کوم. واذا انقضت العده، کچرې پوره شو عدت، فقال الزوج ویل كنت راجعتها في العده فصدقته، ښځې تصدیق وکړو بس فهي رجعه. وان كذبته، کچرې ښځې تکذیب وکړلو، فالقول قولها، معتبر قول چې دی د ښځې والا دی، لانه اخبره، ځکه د خاوند خبر ورکو اما لا یملکو، دا هغه شي چې فی الحال د خاوند غواړي چې زه دا کار کومه مالک یې دی. څه مطلب؟ عدت چې تیر شوی رجوع کولی شي، کولی شي. لکه تاسو لږ ودیسئ که څنګه عدت چې تیر شي رجوع نشي کولی که نه، نو فی الحال دا رجوع نشي کولی. که داسې یو کار خبر ورکوي چې فی الحال یې مالک هم نه دی، کار څه دی؟ رجوع کولو خبر ورکوي چې ما کړی دا فی الحال یې نشي. په دې کې دا متهم دی ښه، تهمت پې لګي رسۍ پې څه وایي، لأنه خاوند چې د خبر ورکوي اما دا هغه شي لا یملکو چې هغه مالک نه دی، انشاءه فی الحال، د هغې د انشاء پیدا کولو فی الحال کې وغواړي هم نشي. فکان متهما، دا متهم دی ښه، الا ان بالتصديق ترتفع التهمه، که ښځې تصدیق وکړي تهمت ختم. خنو که ښځې تصدیق نه کوي، د سره ګواهان نشته، د ښځې قول له اعتبار دی، په ښځه به قسم وي که نه، خو مدعا علیه ده. دا اختلافي مسله د څو مسایل دي چې امام صاحب وایي په ښځه باندې قسم نشته دی، په دغه شان مسله کې مدعا علیه باندې قسم نشته دی، او صاحبین وایي په مدعا علیه باندې قسم شته دی، څنګه چې په نورو ځایونو کې دلته هم شته. او د صاحبینو رای مفتا به ده ورته وګورئ. ولا يمين عليها عند ابي حنيفه رحمه الله، وهي مساله الاستحلاف، اذا مساله قسم د مطالبه د في الاشياء 6
وقد مر في كتاب النکاح وای کتاب النکاح کې تیر شوی حالان کې التم نه تیر شوی الته صرف بشاره کړي وا را بشي او دا شان د بار خلق د الفاظ نه استعمالي چې وقد مر واذا قال الزوج قد راجعتك فقالت مجيبه له قد انقضت عدتي لم لکبر وګورئ ولسم خاون ورته وای اجینه رجوع می درته وکړه او ورته وای خبري ما خو عدت تیر شوی دی اوس څه حکم دی امام صاحب رجوع نه صحیح صاحبین وی رجوع صحیح ده امام صاحب راي مفتى به ده نور دلائل وی ګورئ وتا واذا قال الزوج کله چې خاون وای قد راجعتك ما درته رجوع وکړه فقالت هغه ورته جواب کې وای مجيبه له جواب ورکړي قد انقضت عدتي ما عدت پر دې سره رجوع کې لم يصح الرجعت سين دي عند ابي حنيفه رحمه الله صاحبين وي وقال تصح وجه سلام عليه السلام برو ګورئ صاحبين وي ډیره مزیدار مسله ده وکښه لکه فرمانه برو ګوره کونه کې سوک ورکا غاړي تا دی وګوره خدای غر کې غرشي موږ د خپل شکر یادېږي اوس کم دې مو یلو صاحبینو دلیل دا دی چې دې خزر دې قول سره چې زما عدت تیر شو توجه جی زما عدت پوره شوه د دې په دې قول باندې عدت تیریږي په نه شولې خبره مانی دا ان شاء الله راشي روس بره مسله راشي ځکه دې عدت تیریږي بچا بهز نو پته نه لګي چې هیڅ ختم شوه دی اخیره هیڅ چې عدت تیر دی کنه دی نو په دې کې رچا قول له اعتباري د خزي نو عدت تیریږي اصل کې د خزي په قول او د خزي د قول نه مخکې سړی ویل ما د ترجو وکړه ته څه ده کنه ده عدت لانه د ترجو وکړه ټیک شو کنه وته ګورئ لانها درجعت چره صادفت العده دا ملګری شو عدت سره اذ هي باقيه ذکر عدت باقی ده ظاهرا کومو ګورو ترڅو پورې باقی ده الى ان تخبر تر دې چې خبر ورکی ښا وقت سبقته او الذي اخبار نه مخک شل رجعت خبر نه مخک نو د عدت د تیرېدل نه مخک رجوع وکړه ولهدا دغه وجه صاحبین وې برو ګور یو طلاق ورکړي دي صریح او به بدغه عدت کی خاون ولراله ورته ویو من لبل طلاق هم در کو غورته ازما عدت تیر شوه نو دا طلاق واقع کیږي صاحبین وای دا طلاق ولی واقع کیږي ځکه عدت شته دا غي خبر لنه درغلی نه عدت شته دا طلاق چې واقع کیږي نو رجوم سره صحیح کیږي ځکه چې عدت تیر شوه بل طلاق ورکول شي څوک په وین شي خو پر دې شي وګورئ ولهذا لو قال لها دې سړي خزي د ویلی وي طلقتك ما تعالی طلاق درکو فقالت خدا علم ليس چې مخکم صریح ور کړی خدای یو قدم مسله د موږ په فتوم لیکل دا فتاو کې اشتري الصريح يلحق الصريحه صریح طلاق چې ور کړی مخکې بل صریح ور کولای شي او که مخکې کې نه ور کړی صریح ور کولای شي او که مخکې کې نه ور کړی به کې نه ورکه په بکلانجی جوړیږي الباین يلحق الباین دې کنه دې کې به صورتونه دي لګو غره فقالت مجيبه له قد انقضت عدتي كم تورسدلو ولهذا لو قال لها طلقتك فقالت خذوتوي مجيبه له تسال کې جواب ورکړي قد انقضت عدتي قوت طلاق موقعي معلومیږي نکاح قائمه ده امام سے به جواب کې وایي انها صادفت حالت الانقضاء د دې سړي دا قول چې ما رجوع کړی دا رجعت تاسو وخت کې را لې چې عدت پوره شوه ده عدت سره لگا څنګه پوره ده ما دلګ متوجه شي دا خزه چې خبر ورکړي کنه ټول دلیل دا وک شي چې زما عدت پوره ده دا خبر ده او خبر ځان نه مخ کې هغه شی غوړي د چا چې خبر ورکړي نه دې خزه دا خبره چې ما عدت پوره ده معلومي کې دینه مخ کې عدت پوره شوه ده او څومره مخ کې دې پته نه لګي نو به دې کې قاعده ده چې کوم نږدې شي دا غینه کم اس کم مخ کې یعنی نږدې چې څوک دې سړی دا قول له چې رجوع مې وکړل نه دینه مخ کې ده یار څوک چې شي خبر ورکړي دا سړی را لید د اوس ادا چې وای بار رکشا وخته ده نو د دې خبرې نه مخ کې رکشا وخته راکنه رستو کوم سم 10 ورځې وخته مخ کې کوم شي چې خبر ورکې شي مخ کې خبر رستوي دا خزه چې وای ما عدت تیر شوه نه د دې خبر نه مخ کې عدت تیر دي څومره مخ کې تیر دي د زمنګ په دې ماده کې لسمه ماده ده
الاصل اضافه الحادث الى اقرب اوقاته اصل دا دی چې دی یو نوی شي اضافت به منګ قریبي وخت والا تک او قریبي وخت څو دی سړي قول له چې به استاد غینه کم اس کم مخ کې سره قول نه مخ کې تیر شوی وګورئ وتا امام سیبوی ان هذا رجعت چره د مخامخ شو حالت د انقضاء سره ولی لان د اخذ چې د امینه د فی الاخبار کې په خبر ورکول کې د څنګه عن الانقضاء فاذا اخبرت کله چې د خزي خبر ورکړلو چې زما عدت تیر ده دل ذالک دا خبر د خزي دلالت کوي علی سبق الانقضاء چې د عدت مخ کې تیر شوی دی څومره مخ کې واقرب احوالی حال قول زوج قریبي وخت ورته هذا خاوند قول وقت دی چې د دې رجعت والا قول نمخ کې د تیر شوی دی او مسأله الطلاق او باقی داغه د طلاق والا مسله کې چې ما طالب الطلاق درکو وغوي چې ما عدت تیر شوی لہذا بل طلاق هم حقيقي کې ویلو کنه معلومیږي چې نکاح باقی ده او هغه مثلا در سره موږ نه منو او مسله د طلاق هغه به اختلاف ده او کې اتفاقی شي نو طلاق زکه واقع کیږي ته عدت نه پس کې یو سړی وای چې ما خزل بل طلاق هم ورکړو د اقرار معتبر دی او کې عدت نه پس وای چې ما رجوع کړی دا عدت نه پس وای دا قول اعتبار نشته تر څو چې ګوان نه راوستي او څه کې باندې نه پیږي کنه او طلاق بغیر د دین راځي نه غبیله مسله ده نو وی ولو كانت على الاتفاق شي نو طلاق شي یقو خود د په اقرار واقع کیږي بعد الانقضاء چاله کوم عدت کې بل طلاق هم ورکړو او پاتې شو مراجعت دا ونه ثابتيږي به اقرار دي د په اقرار باندې تاسو چې ګواهان نه یې خځه ور سره ونه مني واذا قال زوج الامه بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبته الامه فالقول قول عند ابي حنيفه رحمه الله وقال القول قول المولى الاكبر غريجي یو سړی دی داغه وینځ بنیکا کې وا ما ته ټول ګوري برا او طلاق ورته ورکو یو به چې کله عدت تیر شو نو خاوني ویل چې وینځي تا ته ما رجوع کړی دا مولام ویل او بالکل رجوع دی ته په عدت کې کړی د منوي منګه بس خپل خزلې دا ولې خو وینځي ویل چې تا ما ته په عدت کې رجوع نه دا کړی نو د وینځي قول له اعتبار ورکو چې دا رجوع غیر معتبر کو کنه د مولا قول له اعتبار ورکو چې دا رجوع معتبر کو نو پیږي به وره لکه خدای خو مغر کا وینځه بنیکا کې و طلاق ورکو عدت تیر شو به دي خاون ویل ما ته رجوع کړي و عدت کې مولا ویل بالکل کړي دی وا او وینځي ویل نه د کړي چا قول له اعتبار امام سی وې د وینځي قول لا رجوع نه ټیک همدا مفتابی ده اصحابین وی نه چې د مولا قول له اعتبار دی رجوع ټیک دا وره واذا قال زوج الامه کله چې وی خاون د وینځي بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها خاون وی چې ما رجوع کړی و دیتا وصدقه المولى الذي خاون تصدیق مولا وکي وكذبته الامه وینځي تکذیب وکي دروغ نه دي دا کړي فالقول نو معتبر قول چې قولها قول لخزل عند ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين وی قول مولا ولا معتبر دي رجوع ټیک ده د صاحبانو دلیل د بزعه د وینځه د چای د مولا د چای لکه نه د مولا خپل ملک دی او د سلیل اقرار کوي چې تا رجوع کړي مطلب ته مزید وته کول شي نکاح نه دی لانه دوتی نه خپل حق اقرار کوي چاره بارا غلام د مخ خپل وینځه د خاوند د بارا به ټیک شو کنه خپل حق باندې څوک اقرار کوي صحیح ده نه رسې پی وګورئ لأن بزعها زکه شه د وینځي چې دی مملوک له د مملوک دی د مولا فقد اقرن حقیقت کې د مولا اقرار وکړلو بما باغشی معنی هو خالص حق چا خالص د حق چا د باره وکړو لزوج د پاره د دې مثال شو فشاب الاقرار عليها بالنکاح لکه یو وینځي په باره کې وین زمانه څوک دا وو کی چستانی سزما نکاح شوی د مثلا وینځي نه منی مولا و یا شوی د ما ولا کړي و نکاح دلته د نکاح ټکی د چا قول قبليږي د مولا ښا فشابه الاقرار دا مشابه شو د اقرار د مولا سره علیها چې په من زمانی وکي بن نکاح د نکاح چې بلانکی سره د نکاح شوی دا او یقول امام سے په جواب کې وایي برو ګورې لکه ټول رجوع ټیک د کنه دا د دې تعلق د عدت سره دی کې عدت وو رجوع کړي د نو رجوع ټیک ده او کې عدت تیر شوی او به وای ما رجوع کړي نو به رجوع صحیح نه ده تاسو ګورئ د رجوع تعلق د چا سره دی د رجعت
چا سره دی لکه عدت سره او عدت کې د خزي قول معتبري دی وینځي کنه د مولا معتبري چې عدت می دیر شو دی وینځي ځکه دی هیڅ خدای نه چې راغله کنه دی ختم شو کنه دی ختم نو رجعت تعلق د عدت سره دی او عدت کې د خزي قول معتبري نو په عدت چې کوم شی بنا دی رجعت هغه کوم د خزي قول معتبري خواني درنکو وته وګورئ وهو يقول حکم درجات چې دی بتنی بنا دی په عدت باندې والقول في العده وقول په عدت کې چې تیر دی کنه قوله قول لخذ معتبر وي فكذا لهذا فكذا هم دغشان فيما باغ مسله کې یعنی عدت رجوع کې یبتنی کوم چې بنا دی علیه په عدت باندې هغه کې هم د خذ قول معتبر چا رجوع ده پیږي او که خبر الټا وا مولا ویل چا کا رجوع نه د کړي دروغ مو وایا او وینځي ویل خذ نه چې کړي دا دغه ټول اتفاق د مولا قول له اعتبار دی صاحبین ولی مولا قول له اعتبار دی او وختي دلیل ویلو چې دا بوزا خالص حق ته چا دی د مولا دی چې د مولا حق دی وینځه پکې وای چې دا د مولا حق می دی د خاوني دی اعتبار نشته امام صاحب وای کنه دی کې د مولا قول له اعتبار دی د امام صاحب دی رائے موافق دی ولی امخ کې مسله کې مولا قول لمنځه اعتبار نه ور کولو چې مولا خپل اقرار کولو چې ما حق لانی دراغله د وینځي د بوزا و سملا د خاونده خلم دې کنه او دلته خو خبر الټه ده نو حقیقت ته وګورو وزاده چا ده د مولا ده د خزي دا خبره چې دا می د خاوند د اعتبار نشته دا د اقرار یو قانون او قاعده د بيو کې بدل راځي چې اقرار معتبر وي خو په حق د نفسه کې په حق د بل کې نه ازمن په دې ماده کې د 76 نمبر ماده ده 77 الاقرار حجه قاصره پوهیږئ کنه دا حجت قاصر البينه حجه متعديه والاقرار حجه قاصره ولو كان القلب كشي ولټو خاون وینځي ویل عدت کې دی رجو کړی ټیک دا او غلام مولای ویل نو فعنده مع القول قول المولى وكذا عنده د امام سیبم هم دغه روایت دی فصیح کې صحیح روایت د امام سنه هم دغه نقل له لانها وجداد د عدت چې منقضیه دا خزه چې د منقضیه العده فی الحال خو عدت پوره کون کې عدت ختم دی فی الحال خو عدت ختم دی کړه اوس راشه فی الحال د مولا ملک ظاهر شوه دی حال د مولا مرګرته کې چې عدت تیر دی مخکم تیرو وقد ظهر ملك المتعه او ظاهر شوه له ملک د متعه مولا د پاره حالن بوزع مالک څوک دی مولا دی ولا تقبل قولا في ابطاله خذ قول اعتبار نشته چې د مولا حق باطل اول کې معتبر کو نه پیږي به انا اول صورت کې ولی اول صورت کې هم مولا اقرار کو چې لا عدت نه دی تیر زما ملک راغله نه دی بخلاف الوجه الاول ولي لان المولى بالتصديق في الرجعه چې تصديق درجات وکړو د خاوني نو مقر بقيام الادعاء خو اقرار کوي چې عدت قائمو عندها په وخت رجوع کې نو په دغه وخت کې خو ملک د مولا لا ظاهر نو ولا يظهر ملكه مع العده ترڅو چې عدت په ملک د مولا نه ظاهره وان قالت قد انقضت عدتي وقال زوج والمولى لن تنقض عدتك فالقول قولها مليسب وینځي ویل زما عدت تیر شو او مولا او خاوني په دواړه به شریک ویل نه دي تیر چا قول له اعتبار وینځي قول لا دا غبويږي غ امینه ده بده کې ښا وګورئ وان قالت كشريك زي ويل قد انقضت عدتي وقال زوج والمولى وتويل لم تنقض عدتك ندي ترشو عدتي فالقول قولها قول لكذي معتبر دي دا اصل کې یو قانون دی مولي سبرو غوري قاعده دا اصل له شکل یو صورت دا سراشي چې الته یو کس ته بدلږي یو کس ته علم وي نو داغه خبر چې اغه له بکی اعتبار وي ځکه هغه باغی کې امین وي دلته د هیڅ مسله کې ګور صرف خزي د بدلږي نه دي خزي قول څنګه معتبر دی بده کې چې دا امینه ده او قول الامین سي معتبر وي لانها امینه في ذلك ولامینه ده اذ هي العالمه به ځکه هم دا بدی عالمه ده چې بيد می اخیره بن شوی کلان دي عدت تیر دي کنه دي بالانقضاء معنی هم دا عالمه ده